ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه سمع عقبة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائل المسجد أسود في صدي ولا نفعه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرح إن صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الزکات من الاسلام. مناسبت دا کتاب الایمان سره په بالکل واضح دی ځکه اسلام او ایمان یو شی دی انده مخکې باب سره سم مناسبت دی دا چې یو سړی زکات ورکړي ایمان په کامل شو. زکات باندې ایمان کاملېږي او که نه ورکړي ایمان به ناقص شي. دا خو اسانه شوه. عورت بچا دی په ټولو پیرخو د اوس بدل ته راشي او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه معلوم شو کنه پیرت په ټولو پیرخو او سر د لاړ شه ځړې خبرې کوه چې عد کوي د شعبو د ایمان ترغیب ورکوي د زکات د خصلت او هغه حصر په 500 کې دلته مو وایه ولې ځکه په هغې 500 کې زکات مخکې تېر شوی دی بصرت کوي په بعض فرقو والاو لکه مرجئه وغیره او عد کوي د شعبو د ایمان دا شمیر کوي او ترغیب د دې خصلت ورکوي او دا مخکې ضمناً تېر شوی دی. اول ورځ صلات هم ضمناً تېر شوی دی او زکات هم ضمناً تېر شوی دی. جزیه والا واقع چې پکې ما ویلي وه هغه ضمني اعتراضي او دا صراحتاً ذکر کوي. نو چې دا سوال ونه کوي چې دا خو مخکې بروز تېر شوی دی په هغه باب کې چې انتابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم ضمني او دا صراحتاً ذکر کوي. وقوله تبارک وتعالى ومن دا تبعیض دپاره نه دی چې د اسلام جز دی او که د تبعیض دپاره اخلې اسلام خو موږ هم وایو چې اسلام مرکب دی. اسلام خو د ایمان صرف تصدیق ته وایي او اسلام خو تصدیق ته او عمل د جوارحو ټولو ته ویلې کېږي په ما یې سره نه دی او که خامخا په ما راکړی چې اسلام د ایمان او من د تبعیض نو دا جزئیت ثابت شو نو بیا به زه دا امام بخاري خپل ترجمة الباقي دی دا به ما حجت نه دی. خو خیر دا خبرې هسې فرضي دي. خلاصه دا چې شعبة من الاسلام یو شعبه د اسلام د موږ یې منو. وقوله تعالى وما امروا حکم نه دی شوی د انبیاء سابقو ته الا مگر د دې خبرې یعبدوا الله چې د الله عبادت. امام صاحب د جلالین سیوطي هغه دا یعبدوا معنا وحدوا سره کوي لیوحد الله دې داسې ډول عبادت وکړي چې هغه د الله د توحید سره مخوي مخلصین له الدین په دې حال کې چې خالص ګرځونکي وي د الله لپاره دین دا د مرائیینو نه احتراز شو. کوم کسان ریاکار دي هغې کې اخلاص نشته او بل دې کې موږ ته بشارت دی چې موږ ته وایي چې یوازې نیت نه په نیت کې ډېر لوی اخلاص پیدا کړي. دې کې مې انما الاعمال بالنیات کې راته خبره کړې ده څومره چې نیت کې اخلاص نیت کې اخلي مرتبې والی نو حسنه بعشر امثالها او چې څومره اخلاص زیات دي لکه د حضرت ابوبکر صدقه مثال مې درکړی نو بیا یو په اویا او یو په اوه سوه او د هغې نه هم زیاته حنفاء جبل حنیف ته ما تاسو ته چې حنف او جنف ته یو بل ضدونه دي. جنف میلان باطل ته او حنف میلان حق ته. حنفاء په دې حال کې چې دوی د ضلال نه هدایت ته مایل بالکل په هدایت پراته خلک. حنیف د ابراهیم علیه السلام صفت د حنیفان ویقیم الصلاة الا لیعبد الله ویقیم الصلاة چې پابندۍ سره لمونځ وکړي ویؤتوا الزکات. نو ګوره ما ویلو چې د اقامت او د صلات او د زکات
ټول معنا لغوي اصطلاحي تشریحات په خپلو کتابونو کې راځي. کتاب الصلات کې به هم راشي او کتاب الزکات کې او د اقامت ټولې معنی خو دلته ضرورت یې نشته. وذلک دین القیمه، اوس دا دین القیمه څه معنا؟ نو دې کې به تقدیر ممکن وذلک دین الملة القیمه، وذلک دین الملة القیمه، دا دین دا هغه ملت دی چې کوم ملت قیم دی، مستقیم دی الله ته. بس کوم دین چې الله ته مستقیم دی هغه یو صفت دا چې د الله عبادت به کوي او اخلاص سره به کوي، ریاکاري به پکې نه، اعلانیت به. دویم پابندۍ سره به عبادت بدني کوي، یقیم الصلاة کې هغې ته اشاره شو، او پابندۍ سره به عبادت مالي کوي. دوام سابقه او عبادت وکړه او زموږ عبادت بداني او صلات په ټولو، زکات په ټولو، او موږ هم دغسې دي نور کیفیات مختلف. وذلک دین، او دین ورته ولې وایي مولانا صاحب زموږ د شریعت ته؟ ما درته ویلي شریعت په دې نسبت وایي چې شرع یو لارې ته وایي، الله مونږ یو لاره منتخب کړې ده، او دین ورته په دې وایي چې یو ښه جزا لري، په آخرت یو ښه مدیدار بدل لري. نو دین د ملت مستقیمه دی. نو د قیمه معنا د مستقیم کړی ده، ما مو کړی ورته چې دین د ملت مستقیمه دی چې اسلام دی. ان الدین عند الله الاسلام، یعنې دې بله معنا هم کولی شم. د قیم معنا به بله وکړم چې دا ثابت تر آخرته پورې دی او دا منسوخ کېدو والا نه دی. تر قیامته پورې قایم دی. قیم څه معنا؟ تر بیا قیامته پورې قایم دی او لکه نورو ادیانو منسوخ کېدو والا نه دی. نو ګوره ترجمة الباب دلیل شو، د جزء ثاني دلیل د جزء اول شو. ولې؟ ځکه چې په دې اقام الصلاة، ایتاء الزکات، په دې اطلاق د دین وکړو. اطلاق د څه وکړو؟ د دین. او دین ان الدین هو عند الله الاسلام. نو په صلات او زکات د اسلام اطلاق وشو. نو چې د اسلام اطلاق وشو معلومیږي دا کې د اهمه شعبه ده. د اسلام اطلاق وشو که نه نو معلومیږي دا چې دا څه چې دی اهمه شعبه ده. اطلاق د دین قیم پې وشو او دین ته قرآن کې الله اسلام ویلی دی، ان الدین عند الله الاسلام. نو چې اطلاق د دین وشو اطلاق د اسلام پې وشو. نو چې د اسلام اطلاق وشو نو اهمه شعبه شوه. شعبة من الذي كل ما بيتكلم التبعيض خبره بجنين تدي خبره ده شعبه وده خاصتنا نو اهم شعبه يا اهم خاصتات ورتويل شيء نرتب مولي اوراد رشنا سينا مولي اوراد رابي شيء قام الصلاه الدين ويلي اسلام ورتويل دي او زکات الدين ويلي او اسلام ورتويل دي او تويت وعد فائدہ نہ رسي سينا فائدہ نہ رسي چې الله ورتدين او اسلام وي او مستقيم وي چې ما ترسيل کړي او یا ثابت کے تر قیامت پورے نو تاغیر څنګه انکار کې او تو اطاعت فائدہ نه رسي نو باغی باندې راشو. وبه قال حدثنا اسماعیل مخکې تیر شوی دی، د شیخ دی او مالکم تیر دی او عن عمه د خپل تره نه نقل کوي امام مالک رحمت الله علیه او تره څوک دی؟ ابو صاحب جالدراري او د هغه د پلار نوم نافع دی، محشد لیکلی د ابو صاحب نوم نافع دی. نو نافع نه نقل کوي عن عمه ابي سهيل نافع نوم شو ابو سهيل ابن مالک عن ابيه هغه پلار نه نقل کوي پلار مالک ابن ابي عامر دی، مالک ابن ابي عامر او د اجلو دا سهيل تابعي او دا پلار مالک ابن ابي عامر تابعي دی. لا هغه نقل کوي د طلحه ابن عبید الله نه د نبی اسلام طلحه الخير لقب ورکړي. دا هغه صحابي چې یو د 10 مبشرونه دي. تاسو ته ما ویلي چې مبشرات بالجنت خو تقریبا مبشرین ټول صحابه دي. ځکه چې د احد په میدان د حدیبی په میدان کې رضی الله عنهم ورضوا عنه لفظ راغلی او د مهاجرین او سابقون المهاجرین او من تبعهم مسر راغلی او ورسره والذین آووا ونصروا بل ځای کې راغلی دی. نو دا ټول لیکن دا لس ولې دا په یو مجلس کې تاسو تاسو کې ولې وته 10 مبشره وي نو په یو مجلس کې ردی نمونه رسول الله مبارک غشتي او په جنت لفظ په دې نسبت وته وي. مولانا صاحب دا هغه صحابي دی حضرت الحق الخير پیغمبر مبارک وته ودا لقب ورکړی دی
چې په احد کې په دې لاس د رسول الله باندې نغشي تمبولې او څوارلس زخمونه په دې لاس کې راغلل او دا لاس یې شل شو او چې بیا رسول الله مبارک باندې دلادل حملې کېدلې او پیغمبر مبارک هم زخمی شو په احد کې دې کې وچټنا لګي احد باغ کې د لسانی کې را روان دي مغازیو کې ان شاء الله. نو بیا پیغمبر مبارک نبی نه وبېدلې مخې زخمی شو نو دې طلحه ورته کېناست او حضور پاک ته د پشا شو نو هلته یو غار دی په احد کې هغې ته یې وروخېږي ورته کېناست او حضور پاک یې غار ته اوچت کړ او محفوظ یې کړ نو دې وجې نه نبي علیه السلام وفرمایل اوجبت طلحه چې طلحه ځان دپاره جنت واجب کړ. دا هغه صحابي دی. بهر کې په دې بصره کې د یو پل سره خوا کې دفن شوی په جهاد کې شهید شوی جهاد کې نو بصرې سره خوا کې یو پل نو هغه پل سره خوا کې دی دفن شوی نو صاحب لور یې 30 کاله پس په خوب کې ولیده لور وایي ما له دې ځای نه وباسه وایي دا دریاب ما ته رانږدې شو د ما لاس درنه وړي نو ما له دې ځای نه وباسه نو 30 کاله پس یې وویسته او په بصره کې دفن کړ او بالکل داسې پروت و توریجون تازه پروت و قبر کې تازه پروت و مکمل تازه او دا هغه ځای نه یې وویسته. دا وګورئ تاریخ ټول لیکلی دی حافظ هم لیکلی دی او ذهبي هم لیکلی دی د په تاریخ کې چې هغې نه یې وویست 30 کاله پس 30 کاله پس او د بصرې په قبرستان کې دفن کړ او بالکل څنګه محفوظ په هغه وخت دفن چې یو هر قسې تازه پروت و. نو صحابو له چې دا مرتبه الله ورنکړي نو چا نه دی ورکړی مخکې دا. نو طلحه وایي یقول فرمایي چې جاء رجل یو سړی راغی دا څوک دی ناقد دی لیکلی دی زمام ابن ثعلبه زمام په دوه سره دا د بنو سعد ابن بکر خاندان دی. بنو سعد ابن بکر پیژنئ بنو سعد ابن بکر دا حضرت حلیمه رضی اللہ تعالی عنہ خاندان دی. بنو سعد ابن بکر طائف نا 100 کلومیٹر مدر دی بلکہ دیر ہم زیاد دی. بنو سعد تا اویا ورته تلیم بنو سعد تا بنو سعد ابن بکر دیر عقیده تلیم مخبره او هغه دیر ته بیا ورغلی چې کوم د حضرت حلیمه رضی اللہ تعالی عنہ کور کوم دی نو اوس کورونه نشته او بنیادونه شته داسې د سینې سینې او د بړې بړې دیوالونه شته او هغه ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دی ماشوموالی تېر کړی او یو ونه د هغې لاندې شق صدر شوی دی. خیر هغه ونه خو اوس دین زمانه ډېره تېره شوې ده خو اوس هم هلته یې ونه شته دی. نو څه وایي دا سړی زمام ابن ثعلبه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته من اهل نجد. نجد څه ته وایي؟ نجد پیژنئ عربو کې په مکه کې حجاز چې ورته وایي دوه علاقې دي یو بالایی علاقه ده یو نشیبی ده یو اوچته علاقه ده او یو ښکته علاقه ده. اوس هم خلک وایي دیر بالا او دیر پایې بله دیر اولاد دي دیر ورته ما خیشکو کې هم خیشکې بالا او خیشکې پایې ښکته خیشکې او بله شي خیشکې او ښکته دیر او بله دیر. دقه رنګې عرب دوه قسمه نو یو ته تهامه وایي تهامه لاندې وه د مکې مکرمې نه واله تر مدینې منورې پورې دې علاقې ته تهامه وایي او د مکې نه واله تر عراقه پورې چې دا علاقه ده دې کې د طائف هم راځي دا بنو سعد دا بنې په غر خېږي د مکې مکرمې نه چې طائف ته روان شي که نه دوه لارې دي نن سبا د ورغلې دواړو لارو باندې تللې نو بالکل په چړی خېږي ښه مضبوطه چړای ده داسې وړه چړای نه د دې ملکڼ د غر نه غټه چړای ده ملکڼ د سړی خېږي که نه دې نه غټه چړای ده نو داسې چړی باندې وخېږي ګور بالایي علاقه شروع شوه نو طائف راځي نو طائف نه ټول تر ریاضه پورې سپېدلې په دې لاره په ګاډي کې تر ریاضه پورې ټول به په بره خېږي نو ریاض نه بره بیا عراق ته لاره تللې ده نو ټول به په بره خېږي نو دا د مکې نه ور طائف شو ریاض شو ورپسې ده تر عراقه پورې دې علاقې ته نجد وایي دې ته نجد وایي نجد او دا د مکې نه لاندې چې کومې نشیبي علاقې دي نو دې ته بیا څه ویلې کېږي دې ته بیا تهامه وایي. نو ما خو تاسو ته وایي چې د بنو سعد د طائف د علاقې نو ځکه من اهل نجد ورته وایي چې دا تاسو ته پته ولګي. راغی یو سړی رسول الله د اهل د نجد نه ساقر الرأس صفت دله جوړ شو
رجل فاعل مرفوع ودې صفت شو یا صائر الراس حالکا د رجلنا حال کونه په حال کون د رجل کې ببر سره والا اهل نجنا ولو د شکل نه پته لګي چې الله کوم علاقه خاص دی او د شکل نه علاوه د تاسو په دې کې کې سو کې ذکر دی او د ویلي خپل او ببر سره والا ولو د مسافر د سفر نه راغی سفر نه چې چړې راشي ستړي وي سره ببر وي او یا بدوی دی باندې سي دی کل بدوی بل کې راځي لکه باندې سي غوښته نو باندې سي دونه بیا د پاک جامو صفا جامو او د سر خیال نه ساتي کله د تاسو ته خبره کوم حضور پاک چې بده چې اثر ببر او ګیره ببر وا نو غصه ولا یو صحابي ورته راغی نو دا ګیره داسې ببر باندې وا او تا غصه شو وي ته ګومن نه ولې چې دا ګیره په ګومنس کې او چې ګیره هم علم نه کنه نو منو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیاته گزاره کوله نو اوس هم دا سره څوک چې سرونه پرېږدي یو مهرباني کوي ګومنځاوي ومن ولا ورکاوي دویم دا تیل ولا ورکاوي او کله ویل دي هم ذکر اثر ولا ولي چې دا یو خاص وګرم کوي دا په نه کوي او مرګري باندې په کوی د حیا نه ورته نشي کولای یا کله چې ویل دي نو ګمان دا چې دا وګ پکې پاتې نشي دا وګ چې په وختو کې وږي شي کنه او دا وخت ور نشي یو ښه وخت سام وي نو ته په دې کنه پرې کې د بلاره وسره او نور مرګري په غریبانان د حیا نه غیر نشي کولای نو د صفای خیال ساتيغه او قبول شتو ایمان تاسو ویلې د مولانا معلم دي درته نو دای ببر سر ما ته کوئی چې سر دي نشته دا یو نه کې دا صحابه ببر سر نو د ببر سر نه دا بلځه کې هر کله رسول الله مبارک په صحابي خبرو پیښه کنه دا په باندې سینې غریب دا خدای دې نسمع ودویه صوتي بنگار کول بنگار جایز شو وده باندې رسول الله مبارک گزاره وکولا دینه مسلمانانو سره ببر سروالو نسمع مورد دبی صوتی بنگار آواز دا بنگ بند کوي ولا نفهم ما يقول ننفذ الذي يقول امام اصول له بمعنى الذي سرى دان او مفعول به نفقه شو ننفذ ما يقول الذي يقول اغه وی دا حکایت حالي ماضیه باندې حال کې د زیر منوید اوس دا بنگار ولې کوله مستاباد شارحین لیکي حافظ هم دا توجیه لیکلی دا چې په دې وجه نو ورېدو چې ما دا بنگار د سو دا وی د دې لری دې تاسو شروع هغه دې تاسو شروع ولې باندې سری هغه دې تاسو شروع لیکن دا توجیه درست نه ده ولې د وی اصل کې صوت خفیف وایي چې سړی پټې خبرې ځان سره کوي او څوک یې نه اوري لا نفقه ما يقول سره تعارض بیا راځي اذا ګر دې اواز کوي نو عربي دی او هغه عربي دی چې په عربو کې اصل عرب دی ماده د عربو دغلطه رسول الله مبارک چې مور لګره او دغلطه او ماشومواله تیر کې مدیر لپاره د عربي خزده کی د باندې عربي صفاوي خزده شهري علاقو خاصه عربي نه اوسم تاسو خیالي نو د په خبر د خلکو پښتو هغه څنګه رقم چې د باندې د خلکو پښتو ده دغه په خبر خار ته تاجران راځي فارسی بانان راځي دا خپل فاضل پکې مخلوق دي پنجابیان راځي دارین پکې مخلوق دي د نور علاقې خلک راځي اختلاف راغلي او باندې ته تاجران نه راځي عربي صفای نو رسول الله مبارک چې لګري باندې ته نو ډېر وجوهات دي او هوا وغیرہ یو وجدات سفاره دي ځکه ملاقي مصافه عربي وا نو چې ارکل لري نه आवाज کوي او عربي مصافه ده څنګه وی جلاله قوم ما يقول نو تعارض شو یو دا چې نبی هغه صوت خفیف وای او به موجه مسوغه لا نفقه دا توجیه غلط درته لري نه आवाज کولا او سوالونه لري نه اصل چې یو مېلمه د بار ناراضي هغه په دغه کې سوالونه لري ما سوالونه ځان ته ځوتای چې یې منشي د مجلس روح برازي د رسول الله مبارک روح برازي او یو اجنبي سره راغی مجلس ته نو دا کوم سوالات د حضور پاک نه کوي نو د ځان سره ګردانول د روح ځان سره ګردانول نو موږ یې غبنګار اورېدا او چې روح لګیاري نو دا نه طعم آیا دا خپل خبره ده نبی النحل ولې ورته وایي شابه نبی النحل
دې دپاره چې هغه بنګار ورو وي، هغه ډېر تیز دي چې نږدې ورته ودرېږي کې بنګار به اوري، او چې بیا لرې شي نو بیا به بنګار نه اوري. نو هغه صوت خفي شو، هغه سوالات یې ځان سره تکراروله. ولا نفقه ما يقول، موږ نه پوهېږو په هغه څه یقول حکایت ماضیه دی، حال ماضیه، حتی دنا چې نږدې شو نو اوس یې شروع کړه هغه سوالات. ګوره که مخکې نه یې سوال کول نو فاذا هو یسألو، بیا څه پیدا کړه؟ چې را نږدې شو فاذا مفاجأتي دی، موږ مخکې نه پوهېږو اذا مفاجأتي دی. هو دې سړي سوال او حکایت حال ماضیه دی د اسلام مطالبه. وریاساته دلته د اسلام نه شرایع د اسلام مراد دي، حقیقت د اسلام نه دی مراد. معنا لغوي، معنا اصطلاحي د اسلام نه ده مراد، شرایع الاسلام مراد دي. او قرینه په سره جواب په قرینه ده. دا په شرع جامع کې نه دی ویلي چې کله جواب قرینه وي په سوال باندې. جواب کې رسول الله مبارک څه ښایي؟ پنځه منځونه ښایي ورته، زکات ورته ښایي، د رمضان روژې ورته ښایي، ښایي که نه ښایي؟ شرایع ورته خصال ورته ښایي، شرایع هم ویلی شي، خصال هم ویلی شي، او شعب هم ویلی شي، دا ورته ښایي. نو په چېرته کې د اسلام د ماهیت او د حقیقت تپوس کولې، نو بیا به رسول الله مبارک تپوس کړی و. بیا به دې سړي وي چې د الله رسوله ما خو د اسلام د ماهیت او د حقیقت او د حد او د لغت او د اصطلاح تپوس کړی و، تاسو خو بل چا جواب راکړه. نو چې دې د پیغمبر مبارک وله جواب د شرایعو ورکړه. څه ورته ویې لکه شرایع د شریعت معنا مې زده کړې ده، او د خصالو جواب یې ورکړه. خصال امور هم ورته ویلی شي، امور او شعب هم ورته ویلی. دا وخت امور د اسلام، خصال د اسلام، شعب د اسلام او شرایع د اسلام. نو جواب نو دې په هغه جواب قانع پاتې شو. نو معلومېږي دا چې مقصد یې همدغه جواب و. که د مقصد د اسلام ماهیت حقیقت و، نو بیا به یې تپوس کو چې الله رسوله ما ته حقیقت وښایه د اسلام. وایې په حقیقت خو دوی پوه که نه، دوی خو په ایمان پوه. ما درته مخکې نو ویلې چې الله ورته آمنو، ایمان راوړی، لا تموتن الا وانتم مسلمون. نو چې هر کله دوی پوه، خطاب بالمجهول خو منه دی. که دوی په ایمان نه وپوهېږي، که پیغمبر مبارک ورته آمنو، نو دوی خو نه پوهېږي، نو دا مخاطبه بالمجهول شوه. چې وایي چې لا تموتن الا وانتم مسلمون، یې په اسلام مړ شه، او دوی په اسلام نه پوهېږي، بیا خطاب بالمجهول شو که نه شو؟ دیگه رسول الله مبارک بل دی ایمان وضاحت هم کړی چې تپوس شوی، او د اسلام هم کړی چې تپوس شوی، خو دا دوی پېژنده، دا پېژنده دوی په خپل اصطلاح کې. نو سوال یې کوه عن الاسلام معنا مې څه واخلې؟ اجابه عن شرائع الاسلام، عن امور الاسلام، عن خصال الاسلام، عن شعب الاسلام. ستا پوښتنه د هغې تپوس یې کوه. نو فقال وفرمایي چې اسلام شرایع څه شی دی؟ نو فقال وفرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم 5 صلوات دی. ګوره 5 مرفوع وایم، ولې خبره د مبتدا مقدرې شو، هي 5 صلوات یا الاسلام 5 صلوات. او یا یې مجرور کا د اسلام نه بدل شو، اسلام مجرور جا په داخلو ذات بدل شو. او یا 5 منصوب کا او فعلی مقدر سره، یا ابینو مقدر سره، ابینو یا اوضحو یا اعنی منصوب یې ویلی شي. دیکھئے حج نه دی ذکر کړی مولانا صاحب. دیکھئے ګوره صلات شته، وګوره زکات پکې شته، صوم د رمضان پکې شته، او حج پکې نشته. نو بعض علما وایي دا هغه زمانه وه چې لا حج مفروض نو. یو جواب دی نو وایي که زموږ مجیبین خو جواب کوي، هر احتمال ولا کوي، وایي دا هغه زمانه وه چې حج دا مفروض نو. او څوک خو وایي دا د کاتب غلطي ده، او څوک وایي د ناسخ نه د راوي نه غلطي شوې ده. او خو راجح دا چې د اختصار دی. څه شی دی لکه اختصار، اجود عادلو دلیل پې سرې. امام بخاری دا روایت وروسته روړی هغې کې د حج ذکر شته. همدا روایت امام بخاري دې صحابي د جتوالها دی وروسته نقل کوي، راځي به سند بدلوي، هغې کې د حج ذکر. نو دا جواب غلط شو، د کاتب غلطي ده. دا جواب غلط شو چې نسیان راغلی دی په یو راوي باندې. دا جواب غلط شو. اصل څه شو مولانا صاحب؟ اختصار یې کړی دلته. بس کئی راویان بعضې وخت اختصار کوي، څه خبره نشته دی. او دا جواب غلط چې حج مفروض نو، نه وروسته یې حج په بل ځای کې راوړلی دی. نو څه فرمایي؟ 5 صلوات
بالیوم واللیلہ پینزه منځونه دي پرورځ او په شپه کې پینزه منځونه دي. فقال دا سړی وی هل علی غیرها آیا په ما غیر د صلوات خمسه نشته دی د دې نه علاوه؟ قال لا نور غیر نشته دی الا ان تطوعا مگر که نفل کې کوه او د دې نه علاوه نور در باندې نشته. اوس مولانا صاحب دینا امام شافعی رحمت الله علیه یو استدلال کوي ویتر کې وا کلام راځي ان شاء الله. زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې ویتر واجب او د امام شافعی رحمت الله علیه په دې ویتر فرض. دا سبب نه هغه په دې ویتر نفل سنت دي دی وته. زموږ په دې ویتر واجب دي دا غي په دې سړي سنت دي. دینا استدلال نشي هل علی غیرها نور شتا قال لا نشتا الا ان تطوع مگر که زیادتی عبادت کې تطوع زیادتی کرو نو ویتر پینځه منځور نه ویتر باری شو دا وی ګټ دلیل دی ولې دې کې بچو ماته نه راځي لیکن بار روان دی یاد کړه په دې ملي کې روان دی په بخاری کې روان دی په ویتر کې ډېر زیات مباحث دي. ویتر کې یو مبحث بدا وی چې ویتر مسنون دي که واجب یو اختلاف دلائل میں ترجیح نما ہوا راجع دیو اختلاف ہے کہ وتر یو رکعت کی قدری دی کہ پنځه دی کوولی تعداد رکعاتوں کے اختلاف دلائل میں ترجیح نما ہوا راجع. دریم اختلاف پکې څه دی په قنوت د وتر چې قنوت کوم دی اللهم انا نستعين کړي او هغه بل دی چې کوم د امام شافعی رحمت الله علیه کوم یادای او الا من توليت او سكن يا رسول الله اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيما عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت. تصبري فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من واليت ولا يذل من انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالى. نشافي غيري اللهم انا نستعين خير والاختلاف کې سره بلدا اذا قنوت توترو پټول کال کې کې صرف رمضان کې کې په نسبت اخر د رمضان کې بل اختلاف پدې کې اذا قنوت قبل الركوع او بعد الركوع نو دا لوی اختلافات دي په ویترو کې. نو انت بدا ټول ورته تاسو ته ما یو درنه بار ورته تاسو اوس پورې پوي نشئ چې ما تاسو ته ویل چې کوم مباحث دې راشي او زه اول کې دا رسول روان دي چې ټول راځي روزانه رسول سپیډونه غواړم نو دا حضور مستوي په تاسو پرې درنه یو خبرم کې ان شاء الله یو باندې پاتې کې دا مزید نه درته نو زه دا غي مطالب او مختصر خبره مطول باندې کوم. تو شافعی سے بھی کر مسنون دی او واجب نه دی ولې الا تطوع کې داخل او زموږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دوی تر واجب دي. ها د دې نه سوېما د دې نه متعدد جوابونه نو یو جواب دا اذا محمول بما قبل د وجوب د ویترو اذا کوم وخت کې د صحابي تا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې د منځونه دي او نور دا غي نه علاوه نوافل دي یعنی مستحبات مسنونات نو دا په هغه زمانه دي چې ویتر لا واجب نو او خلاص ده او دلیل یې سره مولانا صاحب دلیل دا دی چې دوی داسې کا دا داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله امدکم بالصلاه وفي روايه ان الله زادكم بالصلاه هي خير لكم من حمر النعام. ان الله امدکم بالصلاه يوم للتزيات کړي یا ان الله زادكم بالصلاه يوم للتزيات کړي هي خير لكم دا تاسو له بهتر دي من حمر النعام د سرو خانونه الا وهي الوتر الا وهي الوتر. نقول امدکم نسمعي کې مولانا صاحب الله زیات کړي ویږي کنه الکه سوچو به کنه امدکم او زادکم نسمعي کې چې ما کې نو رسول الله زیات کړي دي به په خبر یو دا معلومه دوی ما بابا زائد نجس ته مزید ده کله تک ما سره یو د سلوره مې درجه طالب کین نو هغه زیات تاسو تعداد په نه زیاتېږي تاسو تعداد په کوم طالب زیاتېږي وایا دا دوره حدیث طالب تاسو د جنس نه نو امدکم بالصلاه چراره امدکم نو دا زائد ویتر دی دا جنس ته مزید لري نه چې په زمونږ نه دی
او چونکې صرف دومره ده نو بیا سوال وکړه چې د هغه د دې ستا خو فرض و نو دا دې فرض چې واجب ورته ولې وې نه 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 هغه فرض دی هغه په دلیل قطعي ثابت دي او د دې د فرضیت په چا ثابت شو په دلیل ظني په خبره واحد باندې نو ځکه زه ورته واجب وایم د دې د فرضیت په چا ثابت دی وایي په دلیل ظني کې خبره واحد دی نو ځکه زه ورته واجب وایم نور به دې کې چټ نه لګي خپل باب کې برادي ان شاء الله ولدي نو خلاصه د کلام دا شو چې ادا ان الله امدکم نو خبره معلومه شوې یو دا چې مخکې نو رستو شوی دی زیات شو او دویم دا هدایت د جنس باندې نه نو دا فرض شو او فرض عملی شو کوم فرض شو لکه فرض عملی چې واجب دی چې وجوب په خبره واحد دی نو دا ټول جواب څه شو چې دا هغه زمانه باندې حدیث محمول دی هغه وخت کې فرمایلی چې کوم وخت کې لا وتر واجب نو کوم وخت کې وتر واجب نو چې جواب شو دغه جواب بدل درکم مولانا صاحب ویم بخشته جواب درکم هغه دا چې وتر تابع د صلات العشاء دی نو ځکه مستقل او نشمیر شپږ منځونه وي وتر مفروض دغه وخت کې فرض عملی کې واجب دی او تابع د صلات العشاء دی نماز پتن نمون ولی تابع دی ځان له اذان نه لري ځان له اقامت نه لري ځان له وخت نه لري او که یو سړي د ماسپتن منځو ته وکېره او دنه غلطي شوې وه یو رکوع سجده دې پاتې وه مثلا د سنت مو کړل وتر یې مو کړل وروسته ورته چا ووایي چې استاد جي تا خو په لومړي رکعت کې یوه سجده کړې وه هله که تاسو ماته نه وې نو بس ټول غلي شو یاره مونږ خو بل وایي او ته یو بل هم وایي بعضې وخت استاد سره شرم نه څوک نه وایي اوس ګوره مونځ د ماسپتن فاسد دی سنت یې ټیک کړی دي او وتر یې ټیک کړی دي لیکن چې د ماسپتن د مونځ اعاده کوي د وتر اعاده به دوباره ورسره کوي د فرض یې فاسد شوي وتر یې صحیح کړی دي نو چې د فرض اعاده کوي د وتر به دوباره کوي معلومېږي دا چې وتر مستقل مونځ نه دی تابع د صلات العشاء دی وخت د دې د ماسپتن د وخت دی هغه اذان دی ولا کافي کېږي او هغه فاسد شو دا فاسدېږي نو وتر تابع د صلات العشاء دی نو ځکه مستقل ذکر نه کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځای راغی وی منځونه څو دي راته ووایه وی پنځه امام صاحب ته وایي وی څو منځ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی پنځه خمسو صلوات دي وی عدها وشماره امام صاحب ورته وی فجر صلات الفجر صلات الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الوتر هذا صلاة كم هي؟ امام صاحب 5 صلوات عدها ثاني دوباره وشمیر تاسو شپږ وشمیرل پنځه دي امام صاحب بیا ورته وایي صلاة الفجر صلاة ګوتې نه شمېري ورسره صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الوتر أصل كم هي؟ إمام سبي 5 صلوات بعدها ثالثا إمام سبي أو تشمالي بينزلي بإجمال أو تفسير كشبك هذا وبعدها ثالثا بأول إمام أبو حنيفة وشميرا بكم هي؟ إمام سبي 5 صلوات تلي روان في أنت لا تحصل الحساب بتبيسات نبيه امام سے کہتا لا تحصل الحساب تو پیسہ نہ پئی یعنی سمجھ کر کہ اجمال کی چیزیں آ رہے تفسیر کس ہو یاد ہے مشبہ بولے امام سے خیار ہو اغوی چیوی تر ماں تفسیر کی وش میں رہے لیکن تابع صلاة العشاء نہیں اجمال کی وش میں تب کریں گے مولانا سے رسول اللہ مبارک 5 صلوات اور دریم بھائی خشتے اعتراض کے ہوگا دیر مجھے رابطہ ہوگا شافعی سے ہو امام شافعی سے ہو صدقه فطر ته مو واجب وایي دا ورته فرض وایي صدقه فطر ته مو څه وایي لکه واجب او شافعي صاحب ورته څه وایي فرض لکه زکات باندې نو دې کې مطلب صدقه فطر ذکر اوس نشته دې کې صدقه فطر ذکر نشته حالانکه کې رمضان فرض او صدقه فطر پاک کار فرض وصوم رمضان قال هل عليه والرسول رشا وذكر له رسول صلى الزكاة قال هل عليه غيرها قال لا إلا أن تتوى هنا خدا ما يصدق فطر تشوف وهيك
تقوى شو كان يا کوئی کے پخوڑا کرنا اے طالبان کوئی کے کرنا یا بلیانو خاموش ناس جائے ندی کے خود زکاة راگا صدقہ فطر نشتا حالانکہ صدقہ فطر ستا پنید واجب ہے اور دغی وقت کے واجب ہوئے صوم در رمضان ذکر دے پکے اور جیسا صوم در رمضان فرض شو صدقہ فطر مصرف زدہ بولتا واجب ہوئے ماں تو بولتا فرض ہوئے راکا جواب کمالا داقینا جواب راکا دویم صدقہ فطر فرض ولی نہیں ذکر کرے شاہ مانتا ہوا ہے اور تو بردین جواب در کما چھت واجب رسول اللہ مبارکہ فطر ولی نہیں ذکر کرے لا کہ تمام دوے فطر ذکر نہ کر لا الہ انت توا کے داخل جو نفل لی نظر صدقہ فطر ذکر نہ کر الا انت توا کے ہم نفل جو ما ہوا جواب کا فہو جواب تصویر کے دیکھ انہیں شہر نے رش پیرے لے صلاة الجنازہ میں رش پیرے لے حالانکہ فرض دا بنی دباز علماء صلاة کسوکم فرض دے اہم پاکے نرش پیرے صدقہ فطر فرض دا شافی سے پڑھ اہم پاکے نرش پیرے لے یہ رکھا وہ یہ بھی جہادم فرض و باغ زمانہ کے اہم پاکے نرش پیرے لے نہ کوئی شے پہم نہ دے اصل و مشہور ذکر کری دی کہ کم اصل دی او کم مشہور دی او کم او دا ویتر و نسوک مستقل نہ خلی اسم کے خلق بھی یہ لکا اللہ کو مفیز منظور فرض کری موائل بناوائے لیکن طول دنیا لگی آلا او چکم دے کہ مقارد تقریب کی سوائی کہ اسلام بنیاد چی دے مانا فیض منظونری او زکاة تے او فلان دا ذکر گئے نو دا ویتر تابید صلاة العشاء او یادا کہ دا وقت پوری لا واجب شوی فرض شوی نو دکے ذکر ہونا شو دائیو جواب شو تو شاپی سے استدلال کمزور شو اس مولانا سے دین ہمونگی و استدلال نہیں شو دمونگی و استدلال دیتے خبر بولے نم بیا کرانا رہا دمونگی استدلال سرے استدلال داری جی دمون فقہاوی لازمان نفلو بشروع تا دمون کا مذہب دے مالک سے بندے جکر نفل شروع کر نظرمانی واجب شروع اس کا ممیز کی ادا خاصیت کر دوبارہ رہ کے مخ کے نفلو اس پار فرض شوی قرآن کے دلیل نے مسئلہ لا تبتلو عمالکم نہیں دا کہ عمل بنا پاتے ہیں نہیں دا حرام دی مجھے وہ حرام مرتکب شب ماندے کی دوبارہ بہ کے روجہ کے پاسے تک نفلی با دوبارہ بہ کے افضیاء یومن آخر مکانہ ہو ترمیدی کے بارش اور امام شافی احمد سوئی ابھی دوارا یو خالی اغیبینا لفظ کو شروع لازمی سن کی پہ ابتدا کی تالی اختیار ہوتے ہیں کہنا کہ تو بقا کی تالی اختیار دے بسر دے رسے ہم اور بنے رسے ہم دیکھ رہے جیسے فاسد کل غلطی یہ اوپرا خدا بائیں دوبارہ واجب نشتا اللہ کے تعلیمان پڑھ کے وہی کلو کے ننگور کی طرح کلو شوی هذا شکر باہر کے رب العالمین دے رحم بانا اللہ دے رحم بانا اللہ دے رحم بانا ہاں باہر کے مادر فتوجیش حاصل دا مسئلے دا شو دا دمو چھے لازمت نفلو خیر کنو در باندے لگی رو بیا دا پردہ ترہ کرگی خیر کل کے کلو کے پردہ کرگی اور انوان مکشے نہ دے لازمان نفلو بھی شروع آئیں وائی اوصف زمان دا امام سے و مالک سے پدن کے نفل دے شروع کرو دے ساتھ طرح سے او کدے انہا رسول فاسد دے کر دا اس واجب شوی دی دوبارہ بے اور شافی احمد سوئی بیسنگ کی پہ ابتدا کے تعالی خیار نفل یہ کہنا کہ بقا کے تعالی خیار دے سر دے رسے ہو کہنا کدے باندل کر ایس بدل باندی واجب ندی استینا دوبارہ اس مولانا سے وہ دا زمان دلیل دی لا الہ انت تاؤ مدلتا کہ دا مستثناء متصل اخلو قانون داری مولانا بلا قیدہ درتا ہوئے تمہید تا ایک دام کہ اصل پر استثناء کے اتصال چکر مستثناء متصل نہ جوڑی گی منقطع بدل منقطع مجاز دے مستثناء متصل حقیقت دے مستثناء منفصل مجاز دے اور جو حقیقت نہ جوڑی گی مجاز دے اور متصل منقطع علی پہ جندے لی یہ محمد اللہ سوئی اغوی ایک مستثناء دا جنس دا مستثناء من ہونا ہو
يعني القوم إلا زيدان زيد تغيير الجسم متصل أو كمستثنى الجسم مستثنى منه لأنه يعني القوم إلا حمارا حمار القوم الجسم نده منقطع شوى وأنه شاك كشميري رحمة الله عليه سخرت بكي إذا سالي زبر تكتا كيري ملادر شوى ناشنا علم دي سريل الله عمر زبر دادا علم بعد جلقية در تماما ما پتی خلو بگنو دا علامہ افغانی رحمت اللہ علیہ نوری دلی اور اقل بابا جینا میں موری دلی خدا نچے ابت درست موقع پا موقع ہے یہ سبیل اللہ سمون آئینا کرے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور باہر کیفا اگر دا نحوی سوئی اگوی دا تعلیم خطا دی وئی مستثان دا جنس دا و جنس دا ندا اور توے چی منقطع دا داغی مثال ورکے بجا سرا جانے القوم إلا حمارا کوئی پدی باندے عالم ہو سکے یو عاقل بام تلفظو نکی قوم رائے و خار را نرے بس تازیو کہ قوم رائے و زید را نرے قوم رائے و مشر را نرے قوم رائے و غلام را نرے قوم رائے و فلانکی را نرے اور دانوی کہ قوم رائے خار را نرے وی عالم ہو سکے یو عاقل سڑی با ہم پدی تلفظو نکی لازم بیاویلی که هر سرال الخخار لانه بیاویلیش و تا که قوم لانه خر لانه ماشاءالله طالبان طول لانه خموٹر ذکر لانه طالبان طول لانه تو خر لانه توسو خبر نو اصل دا مستثنا متصل و دا منقطع تعریف اگر چه ابن حاجب پا کافیه کے کرده دی اگر سوئی ویکا دا مخرج دا متعدد نهو متصل شوا او غیر مخرج متعددنا مخی متعددنا مخرج نو بیاسا چه شو بیاما کده جنس نیوی که نی دو مثال درکم اگه دا چه طالبان دور حدیث طول را ده یو طالب چه اگه دا دور حدیث نکی اسی تاپ سرداست دیو سبق ہوئی یا یو طالب دور حدیث طالب نده صرف دو ما پا کتابانو کی کینے بیازی داخلیم ندکر صرف کینی عدد تناس دی اغنم زید دی نزویم شیلکا توز طالبان رائل یو زید رانا ہے دا دور حدیث طالبان رائل زید رانا دا زید ساس رجید سامانا دی اگو دور حدیث نکے اگو دلتا دوار پارا دل تناس دی یا سیم کتاب ہوئی و یا تاسو کے داخل دی تاسو کے لذا مخرج من متعددين شو نو متصل شو ساتوبیگه مخرج عن متعددين جو سے چیز لگا مطلب دیڑا لگے داخلو او تاکہ وستا نو بیا وسه شي وایا کنا یا متصل بشي او کدیڑا لگے داخل نو اگر کداخل جنس دی دیڑا لگے داخل نہ دے الگ دور حدیث طالبات جوڑ دار ترابعی کان کے طالب لانا تو لوگ جنس ہم طالب دے تاسو طالبان دے وہ بدل دل استاسو کے داخل نہیں دور حدیث طالبانوں کے نمون قطع شو کیا دا بلی خبرہ زنگ شد متصل و مقطع تعریف مخرج عن متعددینو مخی کے داخل جنس ندی کہنا ہے او دے ویس متصل شو او منقطع سے دوی لکھے گئے وہ ہے غیر مخرج متعددنا سمجھتا کہ مخی کی داخل نو اگر کہ دا جنس نہیں ندا منقطش اسلا شا مولانا صاحب مخی دا چا بیانو دا فرضو کنا یا اوہو دا چا بیانو دا فرضو نمون وایو هل علی غیرها ورس دا تراشا آیا فما غیر دا دی پینزو فرائضو نشتا قال لا نور فرض نشتا لا الا دا غلان استثناء دا وہی خدایت ہمارا طالبان لگماتا متوجہ کہ نا یارا وہ گرمی نروز چل گئے گی لا سمانا نشتنو فرض الا ان تتوعا مگر کتا فنفلو کے شروع لنو دایو فرض شتاویا متصل اشوا انتوی فرض دور دا پینزون علاوہ نشتا فرض دینا فکر پینزون علاوہ فرض الا ان تتوعا مگر کنفلو کدی شروع لدہ اس فرض شو مستثنا متصل اشوا اغین علی وستل انت پیندنی نور نشتا
ګوره هغه وستل دا که مخکې مثبت وروسته به منفي شي که مخکې منفي وروسته به څه کېږي مثبت. ما جاءني القوم قوم نه دي راغلي الا زیدا مگر زیدا. بل خبره خلاصه شوه. نو که مخکې منفي دا به ځي مثبت، که مخکې مثبت دا به ځي. نو مخکې د منفي کړل چې پنځونه علاوه نه وره نشته، نور منفي دي، نور فرض منفي الا ان تطوعا مگر نفل چې د شروع کړل دا فرض شو. مستثنا مطلق متصل دی. دا زموږ دلیل حدیث وایي هغې وینا دا مستثنا متصله نه ده، مستثنا کومه یوه ده منقطع ده، مخکې جدا شعر دا جدا شعر هغې الا په معنا ده لکن الا علی غیرها اپلانو پاتې نو بل څه فریضه پنځونه علاوه شته لا نور فریضه نشته همدغه پنځه دي لکن ان تشرع فی التطوع مگر که نفلو کې شروع کوې ستا خوښه ده پوره کوې که نه پوره کوې که او کوې نه کوې هغې ځان له قریب مخکې سره اړو څه تعلق نشته مخکې سره اړو تعلق نشته الا منقطع مولا کې سره مخکې نه مخرج کوه لیکن که نفل کې وکړه سرته رسې او که سرته نه رسې بد اکم دال اختیار بقا کې دال اختیار موایو نه مخکې نه مخرج کوه چې پنځونه علاوه نور نشته الا مګر شته یو هلته نه منفي دلته مثبت کومه فریضه ده وایه ان تطوع چې نفلو کې دې شروع نو هغې په موږ اعتراض کوي وایي چې دلته د مستثنا متصل واضح شته ټیک شوه نو زکات سره به څه کوې زکات کې څه وي هل علی غیرها وګوره نه هل علی غیرها الا ان تطوع نو دلته هم یا متصله واضح زکات کې د شروع نفلو کې د شروع وکړه په نفلي صدقه کې نه واجبه شوه حالانکې نفلي صدقه کې مې شروع کړه نه واجبي نفلي صدقه کې مې شروع کړه ما پیسې راوویستلې او دلته اوس ویشم یو طالب له مې ورکړه چې دا ویشه هغه طالب ټول له سل سر ورکوي ناګانې یو طالب یې پیسې د لاس ور واچوه خو چې ډر شو نو هیولا ته شی ورسېده اوس به څه کېږي لکه ما یې بند کړه طالبه بس مه ویشه نو اوس دا خو نه دا صدقه په شروع باندې نه لازمېږي زموږ په نظام درباندې سوال وکړئ چې دلته هم متصله که که نه لا نور زکات نور فریض نشته لا د زکات د نور فریضه نشته الا ان تطوع مگر که په نفلي صدقه کې دې شروع کړه نو دا مفروض وګرځېده ولې ذهن دلته د منقطع لکن ان تطوع منقطع واجبه خبره ده مخکې متصل اخلي په منځ کې په رمضان کې متصل اخلي چې کله رمضان په روژه دې شروع کړه فرض کېږي نو دې کې متصله والا ولې منقطع اخلي ما سره قرینه منځ کې اتصال دی یو رکعت ورپسې بل ورپسې بل روژه کې اتصال دی سر نه دې شروع کړه مالیک ماښام زکات کې اتصال نشته پنځه روپۍ نه ورکوم لس سوه ورکوم سل بله ورځ ورکوم زر بله ورځ ورکوم منځ خو دا نه دی چې یو رکعت نن کوم یو رکعت به ماسپښین وکړو بل رکعت به مازدیګر وکړو بل به ماښام نو منځ کې څه شی دی مولانا اتصال دی رمضان کې څه شی دی په ادا کې د منځ او د رمضان په ادا کې اتصال دی او د زکات په ادا کې اتصال نشته ټول عمر کې په لګه لګه ورکوه هېڅ پروا نشته نو ځکه هلته مستثنا متصل اخلم او په زکات کې مستثنا منقطع اخلم مخکې لاړ شوه نور به دلایل راځي الوتر حق واجب فلم یوتر فلیس منا دا ټولې خبرې به راځي الوتر حق واجب فمن لم یوتر فلیس منا دلایل به وروسته راځي بس هغه دلته اوس پرېږده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وصيام رمضان معنا د صوم او د رمضان ټول تفصیل روان دی قال هغه سړی وایي تمام هل علی غیره آیا په ما غیر د رمضان د صيام نشته که نشته او ضمیر رمضان ته راجعېږه قال لا فریضة بله فریضه نشته ما سوا د رمضان نه الا ان تطوع معنا څه مستثنا متصل عالم مگر که نفلو کې د شروع کړه نفلی رجوع کې د شروع کړه بیا دا فرض په در باندې دې فاصله که دوباره به کې قال راوي وایي چې الحدیث وذکر ذکر کله و دې سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم الزکات هغه نورو کې وصيام رمضان او دلته کې وذکر له لفظ راغی دیو نه کې وذکر
هغه نورو کې د پیغمبر مبارک الفاظ ورته یاد دي او دلته د پیغمبر مبارک الفاظ یاد نه دي نو ځکه زکات راوړي چې د حضور پاک پورا الفاظ نه یاد نه خو دوه راته پته ده چې زکات یې ورته ذکر کا اوس هغه په کوم الفاظ ذکر کړی دي نه یې وزکات ذکر کړی دي وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال زمان هل علي غيرها وما لازم اشتا على الاسلام دفار راضي بطولك عليها على الاسلام دفار فرضية دفار راضي وما بالفرض اشتا قال لا بالفريضة اشتا لكن أن تتوعى تستكذهم إلا فمانا لشاء سراطا لكن وجمعه قال ربي فأدبر رجل سري شاكرا روان شو بدا سے حال کے وہ کہ سڑی یقول وی والله لا زيد على هذا ولا انقص سماعت پر اللہ پتا قسمی نہ بجاتے کو پری مذکور هذا ضمیر اشارہ مذکور دو کا قلب کمی کو دا بجاتے کمی بنا کو وہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح دا سڑی کامیاب شو ان صدقہ یہ خبر اشتیا اس مولانا سے سوال ہوگا والله لا ازيد ولا انقص تو ٹھیک ہے نقصان کو بنا کے لیکن زیادت ہو کوئی شيء تری پینزونا نورم کوئی شيء زیادت ہو کوئی شيء مولانا سے منذ لس کے شر کے پینزر پر دونوں نقل ہے الا تتوعى فكرانا نسيجو کی زیادتی بنا کو پینزونا زیادت کوئی شيء الا تتوعى فكرانا تب رمضان نزیات روجینی ولی زکات ورکول شي خزیات او بکرانه نسدا ازید ولی لا انقصم ټیک د نقصان بنکو لا ازید متعدد جوابونه دي یو جواب دا چې لا ازید ولا انقص فی البلاغ الى القوم قوم ته رسوم دا الفاظ په پورا رسوم دیک الفاظ استاد کے بعد الله رسول جاتے کا سبب مولانا سے کیا بتائیں الہ عزیز بسکے بلے قوم تبلا بتا کم الفاظ میں دب کرو ہے نہ دینا چاہتے نہ کبھی حدیث خدا نہ جاتے کا میں نہیں بالکل تاکہ کم الفاظ ہوئے لا ازید ولا هذا ولا انقص بالبلاغ الى القوم اور نہ مطلب او یاد کرو لا ازید ولا انقص فکیف ان موضوع سے کم جتو سجدی یو رکو دا بنا بڑا کم جتو سجدی یو رکو پا یو رکات کیفیت بنا بلتا مقدار زیادو لیشن کو کیفیت با روجہ موضوع رسیلی سب جت پہ بنی بچوڑو کوما درود فجر صادق سلام او غروب طرف ختمو دانا چی ما دیگر بخط دانا چی ما سلطان نمارسو دانا چی دور خطو سر مشکل رکھو لا ازید ولا انقص شابا درہم سا لا ازید ولا انقص من قبل نفس یہ بدعات سامتا بدیاتی کمینا کو اتاس ہو بیتہا بکو بس نفل بام کو بالکل نفل بکو روجو کے وقت نفل کو زکات کے وقت صدقہ ورکو منزول کے وقت نفل کو تدبری کے پر خبر وہ جتا پکمن طریقہ بھی لفاق طریقہ رکھو من قبل نفسی و پکی زیادے کمینا دامون روجا نفسونا بستا پر طریقہ بزدان و پکی زیادے کمینا مقام بدرے قوم باز ملوری باپ پر پڑی روم جواب کرے اذا لا انقص ولا ازيد التاكيد دفعہ خارج استعمال ازداد ذکر کے یاد بات تاکید علم کا پانی جو کڑی دیر جان سودا کی مثال کرو دارالعلوم سودا کو بازار لگا تو کرتے بازار روپے درجی بنا سودا کے کب کا لیکن کمی بیشی نہیں ارے کوئی کہنا بھائی کمی بیشی بنی تو بیشی حضرت دم نہ رہا کہ انہیں نوار نظر وارا میں لگا تو کمی وارا ضرور روپے خدا ماتا ہوئی تو ضرور نہ بیشی ہوں ممکن ہے ولی
ذکر کم کله ضرورنا نو به شي کم نه راکو او تعالی ته وایي ضرورت کوما نو به شي دا کم نه او خلک سمي کمې به شي او کې وایي کنه یا کما تا وایي کمې به شي بني نو تاسو دې مولانا سے وایي تاکي اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نو تاخير ممکن دی تطبیق ممکن نه دی یو ځل مرګ راځي دا نه تطبیق ممکن دی اے خدایا پاک مرګ راځي نن مثال په تور پاتې باندې په ولې ممکن دی ولې ممکن دی پینځه منټه کم پاتې ممکن دی وایا ولې ممکن دی دا یو ځل ممکن دی یو منټ کم پاتې ممکن دی ولې او دې چې کله هغه ته واپس ریورس گیر نه لګي ریورس گیر وبانه کې نه په زمانه کې ریورس گیر نشته روز ما کې دا او بیا څه وایي چې نه مخکېوالي کې دي چې نه رسواله په ممکن چې الله یو ګټه ولا وانکان اگر چې نه کوي خدای امکان نشته لکه ملامت نو تاخير خو بیا ممکن نه عقل تقدیم او عقل د سره ممکن نه او بیا مولي الله ولا يستقدمون ولا يستاخرون سبحان الله کا ذات کی مراد سے یہ استيعاب او تاکید او محاور ذکر الى ازيد ولا انتظمانات جاب غابا کو فمحاور ذات ذکر شي مراد استيعاب شو رسول خبر شي مولانا صاحب لا ازيد في البلاء الى القبل لا ازيد ولا انقص یا لا ازيد ولا انقص في الكيف یا لا ازيد ولا انقص من قبل نفسي او یا میں کو کہ تاکید دے سے جنر کا تاکید دے خلاص شو قال او فرمایا علیہ السلام افرح سڑی کامیاب شو ان صدقا ولی بڑی اصول عمل گئی او دا تطوعات مسئلہ گئی بس سڑی کا دا میں اتباع گئی خبر خلاص شو دا سڑی کامیاب شو خبر چې یو سړی منځ کوي یو عمل چې ماته یو سړی وي چې د باندې نفس صاحب منځ له پاسه مو له کامیابی دي بس خبر خلاص طریقه ولیکن دلته کې اوس ان صدقه وي ولیکن دروغ ویلي او د عمل کې یو کامیاب نه دي او د افلاحنا مراد فلاح د اخرت مراد دومره د مال خبره مانی الله او توفیق د نور طاعات عمر کې او الله به د ګناه مغفرت وسات لیکن دې روایت کې نشته او بل ځای کې راځي چې افلح و ابي افلح و ابي او باغی پټوان دې کې نشته بل ځای کې شته چې افلح قسم محمد لا تحلفوا بآبائكم لا تحلفوا بآبائكم بخاری کې وایي او بل کې راځي من حلف بغیر الله فقد اشرك متعدد جوابونه دي تک جواب به جنحر دی برات وافلح وابي مولانا صاحب دا حقیقت الله رسول دین مستثنا دي طب حلف بغیر الله ته مستثنا دي الله بخبري والعصر اذا والدين والزيتون لا اقسم بهذا البلد لا زايد طول او پیغمبر مستثنا دا اول مستثنا دي ځکه چې په غیر الله د قسم خورم نو ما په خپل نیت کې دا تعلیم کې الله سره مساوي کړ او الله او رسول باندې دا وهم نشي کولی اما دا وهم کولی چې غیر الله مې الله سره په تعلیم کې مساوي کړ عظمت پر الله کې قسم په غیر الله ولې لیکن په الله او رسول دا وهم نشي یو جواب دا چې مضاف مقدر دی افلح ورب ابيه افلح ورب ابيه او سو پیدا محمود په ما قبل لري نسخه په بلا قسم او دا جواب تاسو او بیاایو کوم تاسو جواب افلح وابيه اللغه تجاب متصنادي جواب ولكن يا او چې ما قبل د نسخه جایو دا کوم کتاب کامل دی دوی جواب وسو فهمدا چې مضاف مقدر دی وای افلح و رب ابيه نو خبر خلاص شو او یا یو خبره کوم بعد یو کې سړی و ابي وای مقصود قسم نه مقصود تاکید د کلام قسم او مقصود زی تاکید د کلام مولانا صاحب مناسبت دا حدیث ترجمه البحث روانه ہے مناسبت
ولې خو ما درته وویل کنه یار پنځه مونځونه پکې راغلل که رانغلل زکات پکې راغلی که رانغلی نو تپوس د اسلام نه کوي جواب کې زکات ورکوي معلومېږي دا چې زکات شعبې عظیمه ده اسلام نه ده خبره خلاصه اوس به راشي مولانا صاحب مسایل مصطفی راوړه یو خدا دې چې رسول الله مبارک په پاندیسیانو او په مسافرو سره ډېر ښه اخلاق چلوي دا دې دوی بنګار کوي او سر یې ببر دی او بیا پیغمبر مبارک پر باندې څه رد ونه کوي بیا یې پسې رد ونه کوي بیا یې پسې رد ونه کوي بنګار هم کوي سر یې ببر دی نو پیغمبر مبارک با په باندېسیانو په مسافرو سره گزاره کول حدیث کې براشي درته حدیث دی وی مونږ به دا وښول چې خدای پاک یو باندېسي عاقل راولي او د حضور پاک نه تپوس وکړي مونږ یې ووایو ولې ځکه په باندېسیان به مؤاخذه نه کړو خو چې عاقل وي هوښیار وي ځان ته تپوس وکړي یو خو دا په دې دا معلومه شوه که اوس هم یو مېلمه راشي او د باندې یو غریب راشي یو ناپوهه راشي او تا نه تپوس وکړي او تپوس غیر مناسب وي او یا هغه شکل داسې وي چې غیر مناسب وي نو ګزاره وکړي ورسره رټل به نه کړي نسمع دوی صوته نه څه معلومېږي چې کوم سوال ردې پرې ونه کړي داسې بیا مه کوه چې کوم سوال د استاد نه کړي دا درګردانه مه په کلام کې اعلام مفاجاتي راوړل دا دې باندې وایي او فات شرایع نه کوي دا مې درته مخکې وویل شرایع نه کوي خمسو ضروات نه معلومه ده چې منځونه فریض څو دي پنځه دي پنځه منځونه فرض دي قال علی غیرها تپوس کولی شي یو سړی تا ته وایي چې دا عبادت کوو دې نه علاوه نور کولی شم که نه دا تپوس هم کولی شي الا ان تطوعنا دا معلومه چې مستثنا منتظرې لازم نه کوي شروع دام دې معلوم چې وتر تعبیر کړه په رشاد خبر خلاص په قرآن کې ورکړي واجب دې وتر ودواره کې صيام رمضان صوم رمضان دې معلوم شو دا معلومه چې ما په بعد صوم رمضان نه باقي نه فردي مستثنا متصل دا معلومه شو که په نفلو کې د شروع پر در باندې فرض شو زرګره لهونه معلومیږي دا چې صحابه په احتیاط او په الفاظو کې بیا الفاظ به یاد نو به داسې لفظ استعمالو الفاظو نقلو کې ډېر احتیاط کړی زکات دې معلوم شو جای مناسبت زکات شعبہ د اسلام بعد الرجل وهو يقول والله لتاكيد تبارك قسم قول شي والله ما هو تبارك به قسم ممکن وي چې دا خبره نه مونږه کار نه کوو یا والله دا کلام د تاکید او توثیق لپاره الله په تاسو قسم قول شي دا حدیث وعلى هذا ولا قولون ولې مطلب جو مطلب دا و چې تاکید د پاره دا پدوي دا وا تاکید د پاره دنده چې پکې کې برادران زیاتې وکړي کې برادران زیاتې نه کې بل تبلیغ کې چې حدیث ته حدیث کې کمې وي شي نه کې افلح ان صدقا کدی د رښتیا وایي نو کامیاب دي صحیح ده بالکل چې سړی د شرایطو اتفاق وکړي دا کامیابي ده آخرت ته او کوم روایت کې وایي چې هغې کې نو خبره وکړه چې رسول مستثنا دی یا رب مقدر لوبه ورپسې چې مولانا صاحب
اتباع الجنائز من الإيمان به. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المجوفي قال حدثنا عبد عن الحسن بن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع من الأجر بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عفو عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. اتباع الجنائز من الإيمان مناسبت كتاب الإيمان سے واضح ہے من الإيمان لا اور مخ کی باب سے مناسبت واضح ہے ولے مخ کے ہم زکات حق نچارے فقیر ہے کا سمجھے زکات حق نچارے اور جنازہ چاہا بڑی الگ زکات چاہا دیوائیں فقیر اور جنازہ چاہا دے بڑی سے تو حقوق اشباع حقوق تیرے بڑی پتا ماں دے جنازہ تیرے مناسبت ہے التوی زکات شعبہ التوی جنازہ شعبہ مناسبت واضح ہے التفا مرجع عورت کئی زکات یہ شعبہ اور دے فیدان رسائی اور دا دے گورا سشیر دا روی شعبہ ایمان دلتا عورت کئی جنازہ وطبعات دے اور شعبہ ایمان تبی وطبعات فیدان ورد دے مناسبت شو غرض ایسے شیر مولانا سے وما قوایا سر نبیاتا سرور غرضونا کیوں کہ نشابہ سے عقلی شعبہ ایمان فهم ترغیب دے نستر کرتے دریم رد پر مجھے اوگل اور سرورمت دو اجہ حسر پر حمزوں کی نشتر کرے اعام اغلب اشعار اجنا شعالیہ ذکر کرد لا یوم پکے بلنا ده سبب احسان في انشاءاللہ احمد بن عبداللہ بن علی المنجوفی طول راویان بسریان دی سوا در ابو هريرة رضی اللہ عنہ طول باقی آغا بسریان دی ما سوا در ابو هريرة رضی اللہ عنہ او منجوفی بخبلا ہوئی چیز نکا دفلار نکا یا منجوفو دفلار نکا یا سو دفلار نکا نزد قوضا منجوفی ده أستاذ محمد بن عبد الله بن علي قال بديه به قال حدثنا أحمد عبد الله بن علي ومنجوفي بونه ويقال بونه قال حدثنا روح ابن عبادة دم بصري روح ابن عبادة قال حدثنا عوف أو عوف صوتي محشد يقول عوف ابن أبي جميلة دم بصري عوف ابن تقول سيحاق رابدي عن الحسن بن يسار بصري مشهور محدث تھے اور محمد ابن سیرین نام بصری تھے دوارا عوف استادان اور دوارا نقل کی ابو هريرة اور عوف ابن ابی جبیل تابعی حسن تابعی محمد ابن سیرین تابعی عن ابي هريرة اور دا حسن بصری و محمد ابن سیرین دارال بصرہ کے پادشاہ ہوئے عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی حسن بصری واقعات رضی اللہ کی ہوئے وهذا محمد بن سيرين أبو المخدم أبو هريرة رضي الله عنه إلى المسلمين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال فرمائے من اتبع جنازة مسلم أغشى في اتباع جنازة مسلمان إيمانا جهاد الإيمان نسوك واتباع منافق رجل شوف كنا باعث بإيماني منافق وإيمان يفتح واحتسابا ما ويجب طلب دا ثواب اللہ دا رضا دا پارا سوک تے وقت مراجی ریاکار نانا یواز ریاکار نا سخاق والا اپتے بول جزوک سخاق لدی اچھا مقصد سی ہم جو دو پالی بلا مارا میں خاک کرو ریر بہتر سخاق ہو بیٹا دادا دا نیٹورک تے دا خونانا دادان دا کوڈ ورد داری یہ لکل باو کی ننجاز پروتے دے رضا و مقبرہ کی اتنان چیز ہے کہ 3 بجے جنازہ جاز پروتے و دلیرہ مطلب ہے کہ زبردست خات دے بس جنگی دے دے ماندور کے مقبرے مدرسے در جنازہ رسل اور بجے دا معلومی کی دا چیزا بس ہم دیتا مضبوط خان دے او کنن دا غیر دا چنگچی جنگی دے دے بابو دو دا بابو ہے
چینچی یعنی دې دا بس پته وي چې زړه بوس کې خپل د پکې دې نه وړه دا کوډ ورته خبره او چې کوم جنازې رضوی لار شي او غټ خاني او سخات پکې ني او خوش پیته در کنځل کوي ایدا خدای په خواص نه دې خدای نور مرسوا دې خدای خلاص کړي دې دوزخ ته ولا اسیر او کړو مو یې غټ جل دې پکې نو دا بیا به هغه واره ده هغه چې خیر دې په بیا کې او چې صابون کلک مې راوش وای بدا کلک صابون دې خدای دوزخ ته ولا سم اسې موږ وګورو دې سم پکې نو او چې څلور بجې جنازې 3 بجې کافر بجې مبارک نه او قبرون دې ډډه والیو چې بلا دا شرکی دا وړې وړلې او صاحب من خوشاله چې خیر دې خپل شی په ملایي او چې کله بس خاط کې دی یو پکې هر کله ویلا ولې ښکارا کوي پرې دې نو احتساب کې د دغه ظالمانو نه احترام بچي الله تعالی جنازې ده د دنیا د سخان او د صابونونو د تمه مګره جواز او عدم جواز به یو طرف ته ویل جاي اول خپل باب کې خبرې کوم نه دي الله بشي د سخان متعلق او د سخان ټول خبرې راځي یو نه پاتې کېږي اته مې مستقیل ځان بده وې ټول په خپل باب کې کوم جواز او عدم جواز به یو طرف ته کوم چې رښتیا خبرې نن سبا د زموږ د علماء د توحید ذریعہ ګرځي ټول کوم وړاندې پښتنو پښتاني په خپل قصب دی خوري مالو کله مصاحبه کړه نو دا خلکو وایي موږ سخت واره د الیکشن کې دا چې ویاړي دی دا موږ سخت واره سخت خانه خپل یو جنازه په باندې کې هغه چې شی ویشو د باندې په پښتانه نه سول غریبانان او باندې ماندار به سره چې کته کړي صاحبونه چې وره کې بس مال سما پوسه لگا دا پښتون نه وره او د شری جوړ وجره خاوند دې سر د کړه خبر شي دم خاطر ایا بل ته وروه دا لاسو جوړ وجره خاوند د ول سر خاطر خبر شي ټول پښتانه پکې نه دي د پکې مجاهد نوم بدنامه وي سخت او شرم دا شرم مې پرېدا نه او جانې ما چې کله ویشي یقینو کې د ماس شاته سر د مخې نو دی دا کله خانه او دا پښتانه وجه هغه نه کې یو تر باندې واسطه په واسطه ورکو ده مندار دي تکه غریب ته مې سره پاتې سوال سره نه بلل نو چې دا تبلیغ د مخې نو دی نو نه پړې دا جانې ما نه راځي خو دا واجب ده زه ورته وګورم دا څه کوي ټول پښتانه یا سو مولیان پکې او مولیان هم دا تاسو پټیا مولانی سکول استاد دې پټکې دا کړې یا چې دا مونږ زده کړې او دا غری دا تعلیم لري مدرسه کې سبق نه دی وی او نن سبا خو دوره حدیث ډیر شو اره مدرسه کې دوره حدیث شروع شو چې کوم دوره حدیث طالبان کله یو واسو ځان سره کې وړه دا وې کړې دا کنه دا کړې هغه کې نو پټکې په سر کې وې دا له دا ورسې بیا خپل استاد تاسو ته ذکر خاتون په ذکر او صاحبونو په ذکر او ټول یوازې دا نه دا ظالمان بل چلي خبره دا د کومه حقایق یو کله دې په دې نږدې علاقه کې هغه دا چل کوي چې سار وختي منځ مندم نه کې خدای وایي چې مړی شي یو مالداري خبر سره ولاس او سر وړاندې اب دې زموږ د وطن دا یو رواج چې د اخره دا په درې ورځې قبر راځي ولې ناشتي ولته پورې راځي ما وته ختم شروع کړې درې ورځې راځم او دا ولا ختم کو هغه ډبل پیسې ورکړي ډبل پیسې کافر بچي وړي او ګوري مولام نه طالب او مولام نه ما سره دې ولې شي دورې روانې نه کوي یو امي سره پټکې تا وکړه او صاحب ځان سره روزانه چې دا غټ وړي خاني ځان سره په تیلاپا سیکل تړلې وي انداز جلابت کوي او هغه دوی اته استاد جوړه وکړه دا ماشومان بچی او دا د کور په یا په تیلاپا باندې دې کړه تاسو هله په مولا سره سمه کا پاتہ خلاص درې مبارک ناس خبر یې سیوال جنازه کې خو بل کوي پیسې وایي او دا قدرې وزيدي او په دې ډډه کوي او واپس وړي
پیسې وایي ته رښتیا وایي دې سره زموږ د علماو بدنامي راغله او تسبیح پنځه ګزارې چې اوري د تصوف بدنامي راوست د تصوف بدنامي راوست الکتاب ولادي تاسو کې ورېدا کومې ولیدې پس خاتونو جنازو کې سرمن ده او دا حقیقت یو شاګرد مې په خپل جنازې ته تلم نو مې لیدل دا سره د ضرور بچی راوستي او چې دی ولیدم کنه نو بچی دا تا وکړ یاره سم مې وشار دا ما سره کار کړی دا ته د کړه سره بچی نه لوړه مې سره ماشومان لوړه سات په ځای ولته بچو په دا کار نه دا سره واش وړه وخت درکې قسم په خدای خلو دی په خدای راکې دا چې روزي به الله راکې چې من حيث لا يحتسب وي او اذا من د وجنا پټکي ګیرا علم تصوف بدنام نشي دا ډېر غټ منصبونه دي دا طالبي غټ منصب دی دا به احتساب کې رسول الله مبارک الله کې فتوا پرسته وسوات سات اقوال مليان پر دي دا ټکي پکې ودان نه کړي او دا خبره په منګل خبره ده نو احتساب سمانا طلب د ثواب چې الله رضا لذي نو چې خاص دې پکې داخل دي او چې دې لذي چې خلق ماوي دي جنازې راځي مړه جنازه چا وکړه اسلا کاشو جنازه چا وکړه مولا ته دې چا اس اتر مای منظور دا مولا سره ته دې اس اتلا خان سره راغله ووټ غواړي ووټ دې ډېرې غواړي چې مال او سبا ووټ راکړي ادي راغلي او دا عام خلک سره راغلي دي ریالات تغریب مړ شي دوا به بلدي دوا به دوا الکه پرېږي د نه وخت چې بلار قبر ته کوسکی پرېږي چې مور قبر ته کوسکی دوا به او سوینا ازلانه مچا شړي دوا به دوا په جنازه وشوګه دوا به خلک خامخا کوي په شریک یو واټو په شریک اوګه نو هر یو اجازه نه دا دې لپاره راغلي دي چې دا نو خیم چې ته زما جنازې راغلي ته به زما غیر راځي نو مولا په دغه نیت وانه د خان په دغه نیت وانه د عام خلکو دغه نیت وانه جنازه وکړه چا اصلا صرف د علماء او د تصوف د پیرانو حضراتو جنازې د الله لپاره ټول پکې طالبان او صوفیان شریکیات دي صرف راځي ما یو لوی عالم یو لوی بزرگ یو لوی صوفي هغه وفات شوی دی زما ثواب په دې جنازه کې شرکت نیکان سره نو الحمدلله زموږ جنازې خدای په روانه دي او د نور خلکو جنازې ټول د شیطان پرواله احتساب تاسو کې د جنازې د هر چا کې دی الله رضا لپاره وکانا معه وی بیا دا متبع وکانا یہ ضمیر دی من دراجے کا او وہ ضمیر دی مسلمان بڑی دراجے کا وی دا سرے دی مسلمان بڑی سر حتی یسولی علیہا یدی پی منذ کی یا یسولی علیہا ہاں ضمیر دی جنازے دراجے دی جنازہ سے درائی جنازہ پاپا سوک بھائی اگر کتا تفصیل السلام دی پورا مختصر بدلتا ہوئے تو کہ فتحے نجیب سرا امڑی دوائے او کسرے نجیب سرا فتحے سرا امڑی دوائے او کسرے سرا کٹتا ہوئے جمعی پکڑو او سو کی کسرے سرا امڑی دوائے او فتحے سرا کٹتا ہوئے جمعی پکڑو تاسو پیږئ په جنازه او جنازې په لغت کې څه ته وایي جنازه یا جنازو لرېوالي ته وایي دا خلک چې مړه شي په سوړي یې چې استعداد نه لري کوم او په خبر کې دفن کوم ما بیګا خپله والده صاحب په خوب کې لیدلې ده یاره ما سره ډېره زیاته مینه هم لرله پر اوس کال وفات شوی شوال یو کال تقریبا شو او ډېر محبت او ډېره مینه وه زه نشم ویلی تاسو ته چې هغه څومره دعاګانې به ماته کړې نو هغه بېګا مې الله پانګوالې په خوب کې لیدلې زم دا جمدی ده مقبرې کتلې زم دا جمدی ده خوب څه بل شان دی بیا مې دا وفات شوې ورسره جمدی شوې ده نو ما ورته ویل چې دغه ده څنګه او دا قبر حالات څنګه یې لږ راته ووایه او چې بنده مړ شي دا راته ووایه چې دا څه پوزیشن دی
خدای اخیرا کا بخاری کا ناس دروغ اسیم گناه ما ته وایي چې بچې یو ځل مې الله پاک لیدلی دی دا خو لما بچو ته هم نه دی ویلي ځکه وبې دا تاسو راغله یو ځل مې الله پاک لیدلی دی او داسې خوند او داسې خوشحالي او جلوي دي چې اوس مې هغه په سترګو کې پرتې دي الله گواه دی یو ځل مې الله پاک لیدلی دی او داسې خشته خوند او جلوې او هغه نظارې او خوشحالۍ او رڼاګانې نورې افادې مو وي چې هغه اوس مې په سترګو کې پرتې دي زه خوشحاله شوم دی انشاءالله العزیز یو ښه خوب دی زما د والدې په حق کې والد صاحب مې مهم ضیف ده والد صاحب مې وفات شوی دی والده ده بل هم څوک دی اوس مې ذهن کې نه راځي او د درې واړو جنازې دي او درې واړه دفن کېږي داسې خو خوب مې لیدلی دا یو هم پکې وي ورپسې شه نو ګوره زمونږ الحمدلله دا خو مې هسې وو چې زمونږ دا کوم اخونان دي نو دا خو د اسقاط په نیت دي لیکن الحمدلله زمونږ د علماو په دې خلکو غټ احسان دی ګوره زمونږ علما دوی له لاړ شي جنازه ولري د جنازې نه مخکې تقریر وکړي بیان وکړي چې خلکو ته فایده ورسېږي جنازې نه پس تقریر وکړي بیان وکړي چې خلکو ته فایده ورسېږي علماو احسان به دا خلک ختم نه کړي ومن صلى عليها نصر حتى يصلي جدي بجنازه ويصلى عليها ويفرغ يا يفرغ دي فارسي فراغت راشي تدفن داغينا فانه يرجع نداما متبع يرجع واپس کېږي د اجر نه بالبدو قيرات او كل قيرات من احد هغه قيرات مصطلح ده نه مراد قيرات نسب د دانه ته یعنی خلاصه دا چې د دینار سلیشتمه سره د مختصر ده دا وته ټول خیم خاص صاحب وي نصف صاحب د کوټ به د جوړو ان شاء الله صاحب وي نصف صاحب وي او قيرات ستوي دا ټول راوات دي دغه تفصیل ورته وي ان شاء الله نو د درهم سوار لسمه صدا او د دینار سلیشتمه صدا څوک د دینار شلمه یادای لیکن هغه قيرات نه مراد كل قيرات مثل احد هر قيرات مثل احد قدرتين بلا كغار دومره سوا ومن صلى على جنازه عليها فدغه چاچی منځو عليها فدغه جنازه فدغه مړي مراد دې ته مړي او بیا واپس شو قبل ان تدفن دفن مخکې فإنه دار الدنيا کې واپس کېږي د اجر په یو قيرات په شان ډول خلاص نو ګوره جنازه د ایمان په مناسبت سره ایمان نه کې چې باعث په ایمان دی نو معلومیږي دا چې جنازه شعبه د ایمان ده دا علوم د میراثي چاته روحته عثمان مؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريره عن نحوه دا غير فاض بدور الجدال المفهوم يوم فرقص لي سنه وريك انت محمد وحسن وكسانو انت محمد وحسن دو او دلتك عثمان مؤذنا یو قصی علیه محمد ابن سیرین حسن نروی اس پر وانشتا پارک حدیث نگر فی المسلی معلوم جو مناسبت واضحہ شو یو دا من اتبعنا سماع بمیگی جنازه مسلمان حتی جنازه فضیلت معلوم جنازه فضیلت مثال جنازه مسلمان حق دی یو دا دیم مسلمان جنازه وکیل کافر ونکه دویم بل اتبعنا معلومیږي زموږ یو مسله رستو برازي دلته نه کوم چې جنازې پسې رستو تل بهتر دی شافعي صاحب وایي مخکې تل بهتر دی نو څه وایي رستو اتبعنا څه معلومیږي چې مخکې به دی که رستو به دی رستو دې نه دا درېیمه دا چې جنازې د رستو تل بهتر دی څلورم څه مسلمان ته د اجر ملاوي مؤمن ته احتسابا دا اجر هغه چاته ملاوي چې د الله نه رضا دپاره بندے سے معلوم شوا کہ در دفنہ پوری کوئی سارے دل دیر اجر لگی در دفنہ دو قیرات یو قیرات میں سے وفد اور جنازوں کے واپس ہی دفن نمک کی یو قیرات اور مولانا صاحب زمون پر یہ وطن کی اور روایت کی جداشتہ کے رشتہ ادائی کی جنازہ سے گرگو کی اور قبر تلار سے تقریر گئے یہ تقریر کی دا فیدی کی داخلہ کب تک نشو بیدہ یا خبریں نہ کئی اور یہ تقریر کی دا فیدی کی دفعہ پوری پورا ثواب شي ودا تقریر په وجه د شروع په ګدای با تقریر مقصد دا چې قبر تیار شي قبر تیارېدو پورې وګدای د دې سمشتها
رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری کې وراشي چې رسول الله مبارک یو ځای دغه سي په مبارک تقریر کړی دی، تقریر متعلق کلام کړی یو ځای په جون کې کړی په جون کې نبی علیہ السلام یو ځای او بس خبره موږ ثابت شي یو ځای کړی نو بدعت وته نشي وي پیغمبر مبارک کړی اوس علماء کا دا رواج شروع جنازې نه مخکې خلک تقریرونه کوي رستم کې مخکې وي کله چې بدیه دې نشته مخکې چې خلک پر ادا کې راغونشي او بزرګ ناس یو غب شپ لګي نو خدا نه چې وته دین څو خبرې وي پیر لازم ملزم یې مګاڼه مخکې دا نو دا حدیث نه مستنبط مسائل شو بس په مولانا